السلام علیکم. تاسو ګورئ جین 91 نیوز او زه یم سنبل شاهین. نن زه په کارخانو کې ولاړ یم، په هغې کمپنۍ کې چې په تېر شوې هفتې په ورځ باندې هلته اور لګېدلی و. راځئ که تاسو وګورئ که نه زما شاته در اوسه پورې دا اور چې کوم دی هغه روان دی. نن یې درېیمه ورځ ده چې دا اور در اوسه پورې لا نه مړ شوی. د دې ځای خلکو چې کوم وینا ده هغې دا ویلي چې دا اور د هفتې په ورځ لګېدلی و، هغه هم د شورټ سرکټ په وجه، او په هغې کې دا کارخانه چې کوم ده دا د پیمپرو او د ټیشو پیپرو کارخانه وه، او د هغې په وجه دا ډېر زیات اور واخیستی شو. اوس هم که تاسو ګورئ د دې خلکو دا وینا نه دی دلته دا وایي چې دا بلډینګ چې دا اوس هم خطرناک دی، دا راپرېوتو په ټګر باندې ولاړ دی، ډېر زر دا راپرېوځي. د دې نه علاوه هغې دا هم ویلي چې په دې کارخانه کې 6 فرای بریګیډ چې کوم غاړي وو هغه ولاړ وو، هغې په وجه اور مړ نه شو. مونږ ریسکیو 11-22 ته کار وکړو، بلکې مینتونه مو ورته وکړل، هغې باوجود هغې راغلل، خو دا اور چې دی نن یې درېیمه ورځ ده او مړ شوی نه دی. په دې کې اربونو کرونو اربونو نقصان پکې شوی دی. هغې نه علاوه دلته چې کم خلک وو، کم کسان کارونه کړو، نه هغې ته هم لکه مشکلات درپېښ شو، ځکه چې دا کارخانه په اور واخیستې شوه، نه هغې هم بېروزګاره شولو. تاسو کتی شئ چې د اوس هم دا لوګي دی، دا لوګي ډېر انتهایي خطرناک دی د دې خلکو لپاره هم. او بله خبر دا ده چې دا اور در اوسه پورې روان دی او مړ کېږي نه. میډم داسې هېڅ قسمه خبره نشته، دا زمونږ جاب دی او مونږ ډېر پروفیشنلز یو. دې کې جی اډو څه ډاوټ شته نه چې ودین 2 منټ زما ټیم دلته کې را رسېدلی دی. بیا زما ټیم نیکسټ کنټرول روم ته ویلی دی، نور ټیم هم ورته را موو شوی دی. میډم زما په آرډرز باندې دلته کې 30+ فایر بریګیډس 100+ آفیشلز هغه موجود وو. زه تھرو آؤٹ په فیلډ باندې موجود وم، ډي جي صاحب موجود وو، مونږ اوس هم موجود یو. دا کولینګ پروسس روان دی او دلته اوس هم 100+ سټاف چې دی هغه موجود. میډم د فیکټرۍ کې دننه مټیریل داسې دی چې څه کې کیمیکلز تاسو ووایئ، داسې چې ډایپرز، پلاسټک، ټیشوز چې هغه اور چې د کولینګ طرف ته روان شي واپس چې د هغه فلیمز ونیوي. نو میډم ان شارټ دا کولینګ پروسس ته فایر چې دی هغه کنټرول دی. تاسو کو خپل کام هغه طرف ته موو کړئ نو ماته چېرته هم فلیمز یا څه فایر ښکاري نه.